أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم او یقینا لگلیو من حضرت نوح علیہ السلام او حضرت ابراہیم علیہ السلام. وجعلنا في ذريتهم النبوة او گرزولیو من پا اولاد دے دوارو کی نبوت لرا پیغمبری لرا. والکتاب او کتاب لرا. فمنهم مهتد پس باز دوی نو ہدایت مندن کی. وکثیر منهم فاسقون او دیر دوی نو فسق کون کی. ثم قفینا على آثارهم بیا ولیگلو من مسلسل ولیگلو پر لپسے ولیگلو من على آثارهم پدوی پسے نقش قدم دوی برسولنا رسولان اخپل لرا. وقفینا بعیسی ابن مریم او لگلیو من عیسی ابن مریم علیہ السلام لرا. وآتیناه الانجیل او ورکڑیو من دتا انجیل نمی کتاب. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه او گرزولی ومن پزړونو د هاغي کسانو کې چې تابعداري کړي ود رأفت و رحمه نرمی او مهربانی رحمت. ورهبانیت ابتدعوها او رهبانیت ترکول د دنیا نبتدعوها د ځان نه جوړ کړو دوی دی لرا د ځان نه ایجاد کړو دا رهبانیت. ما كتبناها عليهم من نو لازم کړي من نو لیکلې دا په دوی باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر د پار د تلاش کولو د رضا مندۍ د الله. فما رعوها پس رعایت ونکو دوی د دې حق رعایتها څنګه چې حق د رعایت کولو د لحاظ ساتلو. فآتینا الذین آمنوا منهم پس من ورکړو هاغه کسانو ته چې ایمان راوړیو د دوینا اجرهم بدل د دوی اجر ثواب د دوی. وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دوی نو فسق کون کی فاسقان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے هاغ کسانو چې ایمان مراوړې ویریږئ د الله نا ځان بچ کئ د نافرمانی د الله نا. وآمنوا برسوله او ایمان راوړئ پر رسول د الله. یؤتکم کفلین من رحمته درب کی تاسو تا دو حصے من رحمته در رحمت خپلنا د مهربانی خپلنا. ويجعل لكم نورا او وبگرزوی ستاسو د پاره یو نور رڼا تمشون به چې تاسو تک کوي د هغې په ذریعه تاسو بګرځئ په هغې کې. ويغفر لكم او بخنه به وکړي تاسو ته. والله غفور الرحیم او اللہ تعالی دے بخون کے مہربانا.
لئلا يعلم اهل الكتاب د دې دپاره چې پوه شي اهل کتاب چې پوه شي یهود او نصارا الله يقدرون على شيء من فضل الله چې قادر ندي دوی قدرت نلري دوی په هیڅ یو څیز د فضل د الله نه وان الفضل بيد الله او بشکا فضل دے په قدرت د الله کې دے په لاس د الله کې یؤتیه من یشاء ورکوي د فضل لرا چاته چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی دے خاوند فضل لوی